الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. دا سورة حشر سوکو حشر را جمع کولو تموائیو را جمع کے وی شڑی دا ذکر سورة حشر دیتا وائی چې د مدینه منوره کې درې ډلې د یهودو سره دي، بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع. بنو نذیرو د پیغمبر خدا سره یو لوزنامه درې وانو سره کړې وه، هغه لوزنامه ماته کړه او هغه دا ده چې په دې عهد او پیمان کې دا وه چې که چېرته زمونږ یو سړی ولګي او د ډلې مخالف سړی چې هغې سره زمونږ معاهدی مړ کي نو هغې له بیا دیت ورکول پکاري، نو دا دیت په شریکه راټولو. نو دا چلو شو، نو پیغمبر خدا دا کابرینو صحابو سره بنو نذیرو ته ورغی، د مدینې په طرف کې اوسېدل. هلکه موږ داسې راغلي وو چې هغه چانده راټوله کړو که نه هغه دیت لازم شوی دی. دوی ویل جي تاسو به داسې وکئ. دوی میټنګ وکړو او یو پراډ احساس کړ نبی علیہ السلام د ختمولو لپاره چې تاسو راځئ سوري ته کښېنئ او ډوډۍ به وخورو او خبرې اترې به وکړو او سړي به ولګي او دا پیسې به راټولې کړي او تاسو له موږ درکړو بیا به ځئ. نبی علیہ السلام د کلا یو سوري ته راغی په بني نذیرو کې. دوی یو سړی کلا ته بره شا طرف نه به وخیږي او د غټې میچنې دا پل به راوالي او دلته راشه او د پرې سر به یې راوغورځي چې دنه خلاص شو. به جبریل راغی ورته پاسه څه کوې؟ ویل دا سړي ویل نه سړي پرېږده ځه. نبي علیه السلام پاسېر او صحابه جي ولې دا ولې او دوی ډېر ولې جي ولې بس هغه ویل بس هلکه لاړو چې لاړه بس فوج برابر که وراله او بند یې کړه په دای کې کلاګانو. هغې ویل چې موږ درکوزیږو په صلح باندې. د عبدالله ابن ابی ابن سلول د جاهلیت په زمانه کې د هغې سره یارانه او ډله وه. نبي علیه السلام ډېره ښه ده د هغه په خوله راکوشئ. نو چې راکوشو د هغه په خوله باندې نو هغه نبي علیه السلام فیصله وکړه. ویل فیصله دا ده چې دوی به دونه ساز و سامان به وړي ځان سره په یو وخت چې څونه وړی شي او نور هر شی به دلته پاتې او تنې تنها د علاقې نه به ځي. دا فیصله عبدالله ابن ابی ابن سلول وکړه. نو هغه نبی علیہ السلام هغې وشړل. نو دا خیبر ته دا مرټول شوي دا بیا چې په خیبر کې دوباره غذا وه. نو دا هغې واقعاتو ته قرآن اشاره کوي، باقي بیانوي د الله لپاره هغه چې په اسمانونو او هغه ټول چې په ځمکو کې دي او دا الله زورور حکمت والا دی. هو الذي الله ذات اخرج الذين كفروا چې رایستلي هغه کسان چې کافران دي اهل کتابونه یعنې بنو نذیر من دیارهم د کورون د دوینا لأول الحشر دا پنځ د اول حشر باندې یعنې دا ړومبې د دوی جلاوطني وه په دنیا کې د بنو نذیرو چې دا وله پیغمبر خدا ورکړه. ما ظننتم مؤمنان تاسو ګمان نه کوو ان یخرجو چې دا یهود به روځي وظنوا انهم مانعتهم او ګمان کوو دی یهودو چې یقینا دوی مانعتهم منع کوونکي دي دوی لره حصونهم کلاګان دوی من الله د عذاب د الله نه. دوی خیال و چې موږ به دې کلاګانو په وجه د الله د عذاب نه خلاص شو. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا پس راغی دوی ته الله یعنې عذاب د الله د هغه طرف نه دوی په خیال او ګمان کې مناراته. وقذف فی قلوبهم الرعب واچو الله په ړوند دوی کې یارې لره یخربون بیوتهم ورانوړي خپل کورونه دنه طرف نه بأیدیهم په خپلو لاسونو و ایدي المؤمنین د بار نه مسلمانانو ورانوله. فاعتبروا یا اولی الابصار قیاس وکئ او اعتبار وکئ تاسو د پوهې خاوندانو د علم خاوندانو لږ سوچ وکئ
چې الله رب العزت د دې قوم سره څه وکړه ولولا ان كتب الله عليهم الجلا کنه ویل الله لیکلې په ازل کې په دې بنو نذیر باندې جلا وتنی نو لعذبهم په دنیا الله وی لعذبهم عذاب ورکړ الله دې په دنیا کې ولهم فی الاخرة عذاب النار او په آخرت کې دې پر عذاب د اور دی ذالک دا ولی بانهم شاق الله فسود دی چې دې مخالفت کړي دا الله سره دا الله وعده ماته کړی دا ورسوله د رسول الله وعده ماته کړی دا ومن یشاق الله سوچ مخالفت کوي دا الله فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی ما قطعتم من لینة ندا کټکړې تاسو د یو کجورینا او ترکتموها یا نه د پری خطاب زیر قائمتن علی اصولها ولاړه په خپل جړل باندې په باذن الله دا ټول په حکم د الله دی او وليخزي الفاسقين او دې لپاره چې او شرمېږي نا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ولګیدل بعضی باغونو کې ونی ولوغالي او ځینی پرې خو دي نو دی بنو نذیر ویل چې ښا دې دا ور پیغمبري کوي او ځان ته رحمت للعالمین وای او بیا باغونه زمونږ ووالي نو دا آیات نازل شو اے پیغمبر او مرګرو ته چې کوم کټکړي د کجورینا یا که تاسو پریخي دي را ولاړې په خپل جوړلو باندې په باذن الله دا ټول د خدای په حکم باندې شوي دي دا تاسو رضانه نه دي کړي مشرکان یهود دا خبره غلطه کوي دا دې لپاره دي چې رسوا شي دا فاسقان دا بنو نذیر وما پا الله وعلى رسوله هغه چې په کړه دی الله په خپل پیغمبر باندې منهم د بني نذیرونه کم مالونه او دولتونه کم باغونه او کم ازمکه او پټي چې الله پیغمبر له په غنیمت کې ورکړو او بیډه د بیډو ز ورکړې شو په صلح کې ورکړې شو فما اوجبتم علیه من خیلنا تاسو نه رزقلولی په دې باندې اے مؤمنانو اسنا ولا رکاب او نه تاسو په دې باندې رزقلولی او خانو ولكن الله يسلط رسوله لیکن الله برنګ اختکای او راچي چې کوم نه خپل پیغمبرانو لرا علی من یشاء پاک چا چې الله خو خوشي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې د طاقت خاوند دی ما په الله او رسولي هغه چې پکړیو دي یو غنیمت کړی الله په خپل پیغمبر من اهل القرى د کلو والونا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا پید چا دی دا د الله دی او د الله د رسول دی او د پیغمبر د خپلوانو دی او والیتامى د یتیمانو مسکینانو دی د یتیمانو وړو دی والمساکین او د فقراو د مسکینانو دی وابن السبيل او زامنو د لارې زامن د لارې یا د غازیانو نه پاتې شوي کسان دي خرچه نه لري د جهاد نه پاتې شوي مجاهدین دي خرچه نه لري کې لا یکون دولة بین الاغنیاء دا د دې لپاره راواغسته شو الله او د الله رسول ته حواله شو دې لپاره چې نشي د مال دولتن سبب د مالداري بین الاغنیاء به په منځ د مالدارو کې ستاسو نه وما اتاکم الرسول فخذوه اغا چې درکې تاسو ته اغا چې درکې تاسو ته پیغمبر په خذوه دا والی وما نهاکم عنه فانتهوا او هغه چې منکې تاسو لاغې نه پیغمبر فانتهوا داغې نه منشي واتقوا الله خلینو یریږي ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی دا حدیث کې راځي عبد الله عزیز مسعود خبره کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خزو باندې لعنت ویلې دي چې کم خالونه لګي او کم ولا خال لګي او دارنګي هغه زنانا چې هغه د دې خپلو بدن نه دي ورزونه یا د نور زینونه ویختو باسي او دارنګي هغه غاخونه هغه کولاوي دي لپاره چې د حسن او ډول ساشي نو دی باندې الرسول الله لعنت ویلې یو زنانه وا او هغه ډیره قرآن خوانه زنانه وا اگر الله عبد الله صاحب ته چې عبد الله صاحب ته په قرآن حواله ورکړي په قرآن کې خدا حکم نشته هغه ویل بیبي ولی نشته تا قرآن لستل دی ویلاو
ویل کتا قرآن لستلی دی وی نو دا بستا مخې راغلی وی تا ته دا راغلي که نه چې وما اتاکم الرسول فخذوه کم شی چې تاسو له رسول الله درکوي دا والی او وما نهاکم عنه فانتهو د کمې نم چې رسول الله بندوي نه منع شئ دې نه رسول الله بندول کړي حدیث ورته ووایو واتقوا الله خدای نه ویریږئ ان الله شدید العقاب للفقراء المهاجرین دا اگے فقراء و مهاجرین وا کسان د پارا اخرجوا من دیارهم و اموالهم دا پیدا دې کسان د پارا دی چې استشوی د خپل کورونو او د خپل مالونو یبتغون فضلا من الله طلبای مهربانی دا الله ورضوان او رضامندی وینصرون الله ورسوله او امداد کوي دا الله او دا الله د رسول اولئک هم الصادقون دا کسان اومدي رښتینی دي والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهما يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دا پی او دا صدقاتو دا پار دا فقراو مهاجرین او کسان دي چې وستې شوي د خپل کورونو د خپل مالونو او طلبي فضل او مهرباني او رضامندي د الله او ينصرون الله ورسوله دا الله امداد کوي دا الله د پیغمبر اولئک هم الصادقون دا کسان رښتینی په دعوت ایمان کې دا مهاجر شو او والذي تبوؤوا دارو کسانو چې زینی ولې ټکانې نیولې دا د کور والایمان او دارنګي زی ورکړې ایمان لره په ځانونو کې من قبلهما مخدراتو د مهاجرنا يحبون من هاجر اليهم دوست غنی دا مهادا انصارو اگر څوک چې هجرت کوي دوی ته ولا یجدون فی صدورهم حاجه او نم امید دوی په خپل نفسونو کې سحاجت لرا مما اوتو داګنا چې دوی له ور کوي ويؤثرون على انفسهم او غرقی دوی په خپل ځانونو باندې نور لا ولو کان بهم خصاصه اگر کدی په خپل باندې پکران او وګي ولی نه نبی علیہ السلام یو مل مراغه ما ستند یو بیبي کې جواب ولېګو اگے من کدوبون علی وسنشتا بلیکا ایست نبی علیہ السلام ویل کہ ہمارا ملما بزان سسوق ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی هغه یا رسول الله زبه بوزم انصاری دی چې بو تخپلی بیبي توای ام سلیم تا انس مور دا سشتا د پیغمبر خدا ملما دی اشیبت ګوره پناکه پټینه ویلیس نشته د وړو د خوراک څه سامان ویل واړه په چل باندې ود کاو دا ملما راوساته او شی ډیر مختصرو نو ول د شلبو کې چې کله ډوړی کې دی نو دیوا با پرتای نو تبم کې نه دی بل ما سزبم کې نه ما او دې به ډوړی شروع کی نو تبا د دې دیوا کې با ګوتی ومړه دی چې دې مړه کړلا نو نبه تخره نبه زخره ملما و مور شي په دې طریقه باندې پیغمبر ملما مور کا سار چلاړ نبی علیہ السلام خواندل ابو طلحہ بیگا څنګه شپه تیر شوا یا رسول الله دا چلم کړو دا حصر قرآن نازل شو ومن وای ويؤثرون على انفسهم ورواله ور کوي په خپل ځانونو باندې بلرا ولو کان بهم خصاصا اگر که په خپل وګي ولی نه ولګي شپه تیر کړه پر پیغمبر خدا مل مې مول والذین جاءوا من بعدهم اگر چې راځي رستو پدی پسې یقولون وایدا سه ربنا اغفر لنا اے زمونږ ربا بخنو کې مونږ ته ولې اخواننا الذين سبقونا بالایمان او زمونږ رونوا کسان ته چې وړاندې شي زمونږ نه په ایمان راوړل سره ولا تجعل في قلوبنا غلنا مگر زه پړنو زمونږه کې کینی او بغض لرا للذین آمنوا دی ایماندار سره ربنا ای زمونږ ربا انک رؤوف الرحیم یقینا ته بیا اندازې مهربان او زیات مهربانی الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. یہ بنو نذیر ته دی جواب ورکړو عبد الله او د عبد الله مرګرو چې اړېږئ ما او ټینګ شئ موږ درسیو که تاسو وویستې شوئ د مدینې موږ هم درسه ځو مدینه پرېږدو او که در سره جګړه شور شو نو موږ هم امداد کوو. الله وی دروغ وی که جګړه شور شوه دوی ورسره ملګرتیا نه کوي که دوی وویستې شو دوی ورسره ځي نه دا دروغجن دي دا منافقان. نو هغې ته اشاره کوي وایي نه ګوري هغه کسانو ته ناپکو چې منافقت یې کړی لکه عبدالله ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین او د هغه ملګري یقولون لاخوانهم وایي هغه خپلو ډلۍ زورونو ته الذین کفروا چې کافر دي د اهل کتاب چې بنو نذیر دي څه ورته وایي لئن اخرجتم که تاسو کورونو نه وویستې شوئ لنخرجن معکم موږ به هم در سره وځو او ولا نطیع فیکم احدا ابدا موږ به ونه منو ستاسو باره کې د یو تن چرم ګورې وإن قتلتم که تاسو جګړه وکړی شوه لننصرنکم موږ به ستاسو امداد وکړو. الله فرمایي والله یشهد انهم لکاذبون الله گواه دی گوی ورکوي په دې چې دا منافقان دروغ وایي. لئن اخرجو که دا یهود وایستې شو بنو نذیره لا یخرجون معهم دوی ورسره نه وځي ولئن قتلوا او که دوی سره جنګ وکړی شو لا ینصرونهم دا منافقان مرسته نه کوي او لئن نصرهم قسم دی که دې منافقانو دوی ملګرتیا وکړه لیولون الادبار وابړی شاګان په میدان کارزار کې ثم لا ینصرون بیا به دوی امداد نشي کېدی. لانتم اشد هیبة رهبة فی صدورهم من الله خامخا تاسو اے مومنانو ډېر سخت یې د یرې په لحاظ سره په سینو د کفارو د منافقانو کې د الله نه. ذلک بانهم قوم لا یفقهون دا سودی چې دا یو قوم دی نه پوهېږي. لا یقاتلونکم جمیعا نشي جنګېدلی تاسو سره په داسې حالت کې چې ټولي الا فی قرن محصنتنا مگر په کلو کې چې قلعې واله کلي کلاګانې چې تاوي او من ورای جدرو یا جنګیږي به تاسو سره شاته د دیوالونو نه باسهم بینهم شدید جنګ د دوی په خپل کور کې ډېر سخت دی. کله چې په خپل کور کې جنګیږي نو دوی د بلا زامن دي. تحسبهم جمیعا ګمان به کوې ته په دوی باندې چې دا مجتمع ړونه یو ځای دي وقلوبهم شتا ړونه د یو بل نه مخالف دي شتا. ذالک بانهم قوم لا یعقلون دا سبب دی چې قوم د عقل نه کار نه لري. کمثل الذی د دې مثال په شان دا کسانو دی من قبلهم چې مخکې تېر شوي دي نا قریبا نږدې ذاقوا وبال امرهم سکلی دی انجام د خپل کار ولهم عذاب الیم هغوی دپاره عذاب درناک دی. کمثل الشیطان د دې مثال په شان دغه شیطان دی اذ قال انسان یک پور کله چې و انسان ته کافر شه انسان راکی باسي هلکه کافر شه فلما کفره کله چې انسان کافر شي قال انی بریء منک دا ابلیس ورته وایي ستانه بیزار یم انی اخاف الله رب العالمین زه یریږم د الله رب العالمین. فکان عاقبتهما نشي انجام د دې شیطان او د یارو دا چې انهما په نار دا دواړه په اور کې خالدین فیها همیشه وي په دې کې دا دواړه وذلک جزاء الظالمین دا بدل ظالمانو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اے ایمان والو اتقوا الله خدای نه ویریږئ په هر معامله ژوند کې ولتنظر نفس ودي ګوري یو تن سوچ دی وکي ما قدمت لغد چې څه شی وړاندې کړی د سبا دپاره. دلته د سبا نه مراد سبا د قیامت دی. یو تن دې په دې سوچو کې چې ما د قیامت دپاره څه شی لیږلی دی چې زه به الله دربار کې وم چې ربه زما یو خصوصي عمل دی او ما ستا د رضا دپاره را لیږلی وغه دا دی. نو دې ګوري یو نفس سوچ وکړي. موږ تاسو ټول له دا سوچ پکار دی چې موږ مخکې څه لیږلي دي
واتقوا الله ويرګي دا الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی پاږي چې تاسو کوي ولا تكونوا مکیږي کالذین نسوا الله پشاندای خلقو چیر کړي دی الله درا فانساهم انفسهم پیر کړي پسیر کړي دی الله رضینا انفسهم اصلاح انفسهم اگر اصلاح د نفسونو دی اولئک هم الفاسقون دا کسان دی نا پرمان دی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ندی برابر اور والا او ندی برابر جنت والا جنتیان او جهنميان په خپل کور کې برابر ندی ولی اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والا اندی کامیاب دی او جہنم والا خو ناکام دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولو انزلنا هذا القرآن کنازل کو منگا دی قرآن کنازل کڑے منگا دی قرآن لرا لا جبل پہ یو غر باندی دا قرآن منگا پہ یو غر نازل کڑے وے او دا زمداری منگا یو غر تاوالا کڑے وے کمی چی قرآن کی دی نو لرأیته خاشعا لدل بود غر لرا تا لرا لدل بود غر تا خاشعا متواضع و یریدون کے متصدعا شلیدون کے من خشیت اللہ دی یرید اللہ نا دا غر با دون یا اللہ نا یریدلے وے چی شلیدلے وے دا غر دا احکام دون گران دی و تلک الامثال نضربها للناس دا مثالونه دی بیانوي موږ خلکو لپاره لعلهم يتفکرون دې لپاره چې دی سوچ او فکر وکړي هو الله الذي الله غذات لا اله الا هو چې نشته معبود سوا دنا عالم الغیب والشهاده دی واقف دی په پټو ښکارو باندې او هو الرحمن الرحیم او دا الله به اندازې مهربان زیات مهربان دی هو الله الذي الله غذات لا اله الا هو چې نشته معبود برحق نشته کار سات حاجت روا مشکل کشا پر حضرت قانون ساز سیوار دنا الملک القدوس دا بادشاہ دے القدوس تا نسبت پاکی کیگی السلام دے سلامتی ورکون کے دے المؤمن امن ورکون کے دے المہمن حفاظت کون کے دے العزیز زورور دے الجبارو جبارو مانا عزیز مانا زورور دے جبارم زورور تویلی کیگی المتکبر تکبر کون کے دے تکبر صفت زم دے خب مخلوق کی اللہ کی صفت کمال سبحان اللہ عما یشرکون پاکی دا اللہ لرا داگی نچی مشرکان شرکی دا اللہ سرا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هو اللہ دا اللہ الخالق دے پیدا کون کے البارئ دے پیدا کون کے نزے معنی دا المصور تصویر او تصویر ورکون کے دے دتا له الاسماء الحسنى او دے اللہ پارا ناشنا خیست نمونه دی یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی بیان دے اللہ پارا غټول چی پاسوانونو غټول چی پزمکو کری وهو العزیز الحکیم دا اللہ زور اور حکمت والا دے